الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يعوذوا من أبصارهم وقال الله تعالى وقل للمؤمنات يعززن من أبصارهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. الله رب العزت انسان له بشمار نعمتونه ورکړي دي، که د مرګه پورې انسان د دې نعمتونو شکریا ادا کولو غواړي نو ادا کولی نشي. یو نعمت د انسان خراب شي بل په هغه ځای کې په هغه طریقه باندې انسان فټ کولی نشي. بدن کې یو هم داسې اندام نشته دی چې د هغې فایده نه وي او هغه فضول په بدن کې لګېدلی، او د هر یو اندام الله رب العزت خپلې فایدې سازي کړي دي. که چېرته هغه اندام په هغه ځای کې په هغه طریقه باندې استعمال شي دنیا او آخرت د انسان ښایسته کېږي، او که چېرته د هغې خلاف ورزي وشي نو دنیا او آخرت دواړه د انسان تباه کېږي. من جمله د هغه نعمتونو نه یو نعمت سترګې دي. دا د الله رب العزت یو لوی نعمت دی. حقیقت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې زه د چا نه سترګې والم نو د سترګو بدله صرف او صرف جنت دی. نو دا د الله رب العزت دومره لوی نعمت دی چې د الله کتاب په دې لوستلی کېږي. د خانه کعبې او د مدینې منورې دیدن په همدې سترګو باندې کېږي. مور او پلار ته کتل هغه په همدې سترګو باندې کېږي، او دا سترګه چې د انسان خراب شي، نظر د انسان لاړ شي، نو رڼا دنیا په د انسان باندې تکه توره شپه شي. سترګې چې د چا نشته د هغې نه معلومات وکوي د هغوی ارمان هغه صرف او صرف دا دی چې یاره د شنې روضې دیدار هم کړی او دا موږ لیدلی وی. مور او پلار هم چېرته یو پیره په دې سترګو باندې لیدلی وی، نو چې چا سره نشته هغوی قدر کوي، او چې چا سره دي هغه د هغې نعمت د احساس نه محرومه دي. نو دا د الله رب العزت یو لوی نعمت دی، د دې صحیح استعمال پکار دی. او د سترګو د صحیح استعمال مطلب دا دی چې انسان دا په ناجایز او په حرامو ځایونو کې استعمال نه کړي، د ګناه په ځایونو کې د سترګو استعمال ونه کړي. کوم آیات چې خطبه کې موږ تلاوت کو نو پای کې الله رب العزت مومنانو سړو ښځو دواړو ته حکم کړی دی. مومنانو سړو ته ووایي چې تاسو خپل سترګې ښکته ساتئ، او زنانو ته هم دا خطاب شوی چې تاسو خپل نظرونه ښکته ساتئ. دا آیات د پردې سره تعلق ساتي، او پرده نه صرف د سړو دپاره ده، او پرده نه صرف د ښځو دپاره ده بلکې د دواړو دپاره ده. سړو له پکار دا دي چې هغه د خپل نظر حفاظت کوي، د نامحرم او زنانو نه خپل نظر محفوظ ساتي،
او د سړو دپاره حکم دا دی چې هغوی هم د خپل نظر حفاظت کوي او د نامحرمه سړو نه خپل نظر محفوظ ساتي. حکم د دې نه دا ملاویږي چې تاسو خپل نظرونه ښکته ساتئ. او مفسرینو لیکلي چې دلته امر راغلی او امر چې کله مطلق بغیر د قرینې نه راشي نو هغې نه وجوب ثابتېږي، نو د نظر حفاظت کول دا واجب دي. د سترګې حفاظت کول دا ضروري دي. وجه د هغې دا ده چې که چېرته د سترګې حفاظت ونه کړی شي نو دا دروازه د زړه دپاره ده. سترګې لیدلو کې او د هغې نه پس زړه کې خواهشات راوچت شي او زړه د ملاوېدو کوشش کوي، د حاصلولو کوشش کوي. نو که سترګه کنټرول شي زړه کنټرول وي، او که سترګه کنټرول نه شي نو زړه نه کنټرولیږي. او زړه چې کله کنټرول نه شو نو بیا انسان د یو نظر د وجې نه په بېشمارو ګناهونو، بدکارو او په بدو کې د انسان مبتلا کیږي. ځکه شریعت د شروع نه دا حکم وکړو چې تاسو خپل نظر کنټرول ساتئ او خپل نظر ښکته ساتئ چې د فتنې نه تاسو محفوظ پاتې شئ. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، چې د سترګې حفاظت د ژبې د حفاظت نه سخت دی. د ژبې حفاظت هغه د سترګې د حفاظت په مقابله کې آسان دی. چې یو سړی خپله ژبه په خپل کنټرول کې راولي دا مشکله ده او ډیره درنه ده، لیکن د سترګې په مقابله کې دا حسم نه ده، ځکه چې د سترګې حفاظت دا ډیر ګران کار دی. او بخاری شریف کې واقعه ده د حجة الوداع په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابوا په مقام باندې یو ځوانه زنانه د بني حیثم د قبیلې نه راله پیغمبر علیه السلام نه د څه مسلې پوښتنه کول، او دغه وخت کې د عباس رضی الله تعالی عنہ زوی فضل بن عباس په هغه پسې پیغمبر علیه السلام پسې شاته ناست و. الله رب العزت دوی له ډېر زیات ښایست ورکړی. نو دې زنانه چې کله سوال کو نو په دې کې نظر په دې فضل بن عباس باندې ور واچو، او فضل بن عباس هم هغه زنانه ته کتل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فضل بن عباس مخ چې کوم دی دا د بل طرف ته راواړو. او بیا زنانه د حج متعلق پوښتنه کوله، پلار باندې به حج دی، د هغې بدله کې زه څه وکړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې جواب ورکو. وروسته بیا عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې لما لویت عنق ابن عمک، چې تا د خپل تره د زوی د مخ ولې واړو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل رأیت شابا و شابة فلم آمن الشیطان علیها، چې هغه ځوانه وه او دا ځوانو، او زه په دې دواړو باندې د شیطان نه ویرېدم چې په فتنه کې مبتلا نه کړي، نو ځکه ما د دوی نظر د هغې نه واړو. د حج موقع وه او بیا چونکې د فتنې ذریعه وه، نو د دې وجې نه ما د دې خپل د تره زوی نظر د دې زنانه د مخ نه واړو. نو دې نه مسلم رحمت الله علیه فرمایي چې مختلف قسم امور ثابت شوي دي. یو د هغې نه دا دی چې پردي زنانه ته چې څرنګې کتل حرام دي، نو دغه رنګې پردي سړي ته هم د زنانه کتل حرام دي. عام طور باندې زموږ تاثر دا دی چې سړو ته حکم دی چې بس د نظر حفاظت کوي، لیکن زنانو ته حکم نشته، بلکې زنانو ته هم حکم دی چې تاسو د خپل نظر حفاظت کوئ. لکه روایاتو کې راځي او پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست یو صحابي وړون هغه رالی په یو موقع باندې، او پیغمبر علیه السلام سره بیبیانې ناستې وي. نو پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته حکم وکړو چې تاسو پرده وکئ. نو هغه بیبیانو ته چې الله رسوله دا خو ړوند دی، دته خو څه په نظر باندې ښکاري نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه موقع باندې چې کومه جمله فرمایلې وه هغه د قیامته پورې د راتلونکو زنانو دپاره یو نمونه ده چې که دا ړوند دی نو تاسو خو ړندې نه یستئ. نو حکم د پردې صرف سړو دپاره نه دی بلکې زنانو دپاره هم دی. نو ځکه امام مسلم رحمت الله علیه فرمایي چې د سړو زنانو ته او د زنانو سړو ته کتل دا حرام دی، او دا د دې حدیث نه ثابته شوه. او دویم نمبر خبره د دې حدیث نه وایي دا ثابتېږي چې کله د یو بدی کار کیږي او د سړي په طاقت کې، نو هغه په لاس باندې منې کول پکار دي.
لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فضل بن عباس مخ د هغه زنانه نه واړو. نو بد ځای کې که سړی نظر استعمالوي په دې باندې ثواب راځي، عذاب پې راځي، په فتنه کې سړی مبتلا کیږي. او که یو سړی خپل نظر په ښه ځای کې استعمال کی نو په دې باندې انسان ته ثوابونه ملاویږي. او د ښځې د نظر مطلب دا دی چې لکه اوس قرآن دی، قرآن ته سړی ګوري، تلاوت پکې کوي، په دې باندې انسان ته ثواب ملاویږي. فضیل اعمال کې حدیث لیکلی دی، بار بار موږ د هغې درس مازدیګري کې راځي مخې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی قرآن ته ګوري او تلاوت کوي نو د کتو د وجې نه د انسان ته 2000 نیکۍ ملاویږي. او یو سړی په یادو باندې لګیا دی، د قرآن تلاوت کې قرآن ته ګوري نو د په دې باندې د 1000 نیکو ثواب ملاویږي. نو دا هغه مقام دی چې په هغې باندې کتلو کې انسان ته ثواب ملاویږي. مور او پلار ته په کتلو کې ثواب ملاویږي. حدیث مبارک کې راځي یو سړی مور او پلار ته د محبت په نظر باندې وګوري، الله رب العزت د قبل شوي حج او د عمرې ثواب ورکوي. خانه کعبې ته په کتلو باندې ثواب ملاویږي، روضې مبارک ته په کتلو باندې ثواب ملاویږي. نو دا هغه مقامات دي چې دې ته انسان ګوري نو د دې په کتلو باندې انسان ته ثوابونه ملاویږي. حدیث مبارک کې راځي علماء کرام فرمایي چې یو سړی کور ته راشي او خپلې بیبي ته د محبت په نظر باندې وګوري او بیبي ته د محبت په نظر باندې وګوري نو الله رب العزت دې دواړو ته د رحمت په سترګه باندې ګوري. نو په کار دا ده چې انسان د خپل نظر په هغه ځای کې استعمال کړي چې په هغې باندې د انسان ته ثوابونه ملاویږي. او د هغه ځایونو نه د نظر کتلو نه خپل ځان محفوظ وساتي چې په کوم ځای کې په کتلو باندې انسان ته عذابونه ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نظر د شیطان د زخریلو غشو نه یو غشی دی. یو عام غشی سړی په یو نښه باندې ورپرېږدي او هغه نښه په هغې باندې هلاک شي، یو زخریلی چې د هغې هغه غشی چې کوم دی د هغې هغه پلک د هغې هغه تیره هغه اوسپنه هغه سړی په زخرو کې ګنده کي او بیا په هغې باندې نښه ولي نو د دې نښې د هلاکت هغه شک او شبه او اندیشه هغه مکمل ختمه شوه. نو دغه رنګې نظر دا د شیطان د زهریلو غشو نه یو غشی دی چې یو سړي پردي زنانه ته وکتل او زنانه پردي سړي ته وکتل نو په دې باندې خامخا دوی په فتنه کې، په ګناه کې او په عذاب کې مبتلا شو. د دې د بچ کېدو اوس طریقه نشته دی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نظر د شیطان د زهریلو غشو نه یو غشی دی او چا چې دا نظر پرېښودو نو الله رب العزت د دې پرېښودو په وجه باندې دې سړي ته د ایمان خوږوالی ورکوي، د ایمان لذت او د ایمان مټاس او د ایمان شیریني او خواږه به دا سړی په خپل زړه کې محسوسوي. او بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو سړي نظر په یو نامحرمه ځای باندې غیر ارادتي طور باندې پرېوتو. غیر ارادتي طور مطلب دا چې یو سړي هسې داسې مخ اړو چې ویې کتل نو پردۍ زنانه وې یا هغه ځای چې په هغې ته کتل هغه له په کار نه او د بیا د خپل مخ رامنې کو هغې ته یې ونه کتل، سترګې پې ورخښې نه کړې او نظر یې پکې وروان نه چو نو الله رب العزت به دې سړي له د داسې عباداتو توفیق ورکړي چې په هغې کې به ورته خوند او لذت او مزه میلاویږي. نن سبا زمونږ عبادات چې بې خونده دي، موږ ته پکې مزې او خوندونه نه محسوسېږي نو وجه د هغې دا ده چې زمونږ د نظر حفاظت نشته دی. منځونه او روژې او زکاتونه موږ بوج ګڼو نو وجه د هغې دا ده چې موږ د خپل نظر حفاظت نه کوو. څو پورې چې د نظر حفاظت موږ کړی نه دا منځونه دا عبادتونه دا موږ له خوند راکولی نه شي، د ایمان په لذت باندې او په خوند او په مټاس باندې موږ پوه کېدی نه شو. او دا عجیبه مسله ده چې په دې کې ځوانان او بوډاګان یو شانتې مبتلا دي. بعض ګناهونه داسي چې ځوانان هغه کوي بوډاګان نه کوي، بعض داسي چې هغه الټی، لیکن دا یو داسې څیز دی چې د ځوانانو نه زیات بوډاګان
هم په دې فتنه کې مبتلا دي چې پردی زنانه هغه روانه نو چې څو پورې هغه پلا شوي نه یو کور باندې یا په یو ځای باندې یا د یو دیوال نه اخوا اوښتي ني نو هغه وخته پورې دوی دا نظر چې کوم دی دا ورپسې ورچولی او باقاعده دوی هغه ګناهونو کې مبتلا او هغه د نظر تعاقب چې کوم دی هغې په هغې پسې لګولی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د حرامو نه خپل سترګې منې کي. حرامو نه د منې کولو مطلب دا چې کوم ځای ته کتل حرام دی او د سړي هغه ځای نه خپل سترګې منې کړې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهنم په دې سړي باندې حراموي. حدیث مبارک کې راځي 3 کارونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې جهنم په سړي باندې حرامېږي. یو هغه سترګه چې هغه د الله په لار کې ایښه پاتې شوي په جهاد کې کومه سترګه ایښه پاتې شي او هغه د مسلمانانو پهرداري کې او د مسلمانانو په څوکۍ کې او د جهاد په څوکۍ کې کومه سترګه ایښه پاتې شوي الله د جهنم اور په دغه سترګه باندې حراموي. او دویم نمبر چې کومه سترګه الله ته په جړا باندې او د الله د یرې د هغې نه اوښکې لاړې شي نو الله رب العزت په دغه سترګه باندې د جهنم اور حراموي. او دریم نمبر الله رب العزت چې کومو څیزونو ته کتل حرام راوستي دي د ګناه کارونه نامحرماتو ته کتل او دې سړي خپل نظر د هغه ځای نه محفوظ وساتو نو الله رب العزت په دې باندې سړی د جهنم د اور نه بچ کوي. او دا څومره د خوشحالۍ خبره ده او څومره د راحت خبره ده چې یو انسان د جهنم د اور نه محفوظ پاتې شي. او بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی د خپل نظر حفاظت کوي نو دا سړی الله رب العزت د نظر د حفاظت د وجې نه به جنت ته داخلوي. نن سبا وګورئ نو څرنګه چې زموږ په عباداتو کې خوندونه او شوقونه نشته نو دغه رنګې زموږ د ځوانانو یو غټه ګیله شکوه هغه دا ده چې ذهن زموږ کمزوری دی. او علماء کرامو لیکلي دي د اسلافو نه دا خبره منقول ده چې د ذهن په تیزوالي کې د نظر د حفاظت ډیر اهم کردار دی. د چا چې خپل نظر په کنټرول کې د نظر حفاظت کې د بد نظرۍ نه ځان ساتي نو د دې سړي حافظه دا به سیوایي د دې سړي ذهن او عقل د دې سړي حکمت او صلاحیت دا به سیوایي. او چې کم کس د نظر حفاظت نه کوي نو د دې سړي عقل دا به ډېر زیات کمزوري صلاحیت او حکمت او دانشمندگی او عقلمندگی و په دې سړي کې نه. نو ذهنونه چې زموږ کمزوري شوي دي نو وجه د هغې دا ده چې موږ د خپل نظر حفاظت نه کوو. او د نظر حفاظت به څنګه وکړو چې که سړی د سړک نه د لارې نه د زنانو خپل نظر کنټرول کړي نو موبایل چې کوم سړي سره دی او چې په هغې کې دومره فتنې او اندیشې او عذابونه پراته دي نو د هغې نه به سړی خپل ځان محفوظ څنګه وساتي. نو د عقل د تیزۍ دپاره د ذهن د تیزۍ دپاره صرف په وظایفو باندې کار نه کیږي چې ته زه به وظیفه وکړم او په هغې باندې به زما ذهن تیز شي او زه به د ذهن د تیزولو ګولې او دوایانې استعمال کوم او بادام وغیره خوره په دې باندې عقل تیزیږي نه څو پورې چې تا د عقل د خرابولو نه عقل چې په کوم څیز کې کمی راولي د هغې حفاظت کړی نه صرف دوایي کار نه کیږي څو پورې چې د هغې سره پرهیز شوی نه تا باندې نزله ده سینه دې خرابه ده ټوخی در باندې لګېدلی دی او ته د ټولو نه هوښیار ډاکټر له لاړو د ټولو نه تیزه دوایي دې م راوړه لیکن د هغې سره ته شملې استعمالوي او د هغې سره ته اچار استعمالوي او د هغې سره ته ماسته خوري او د هغې سره ته یخ آیسکریم خوري نو ستا سینه به روغه شي. بریښ د سړي جوړېږي او زړه به په مرۍ باندې د انسان راوغورځوي دومره سخت ده به دا انسان رسي. نو اول تدارک کول پکار دي چې دا خرابي د کوم ځای نه راغلې ده هغه ځای سړی منې کړي. په لښتي باندې اوبه تېرېږي او تا خپل پټۍ اوبه کړی او د هغې نه پس بیا هم اوبه روانې دا ستا فصل ته نقصان رسي. نو دا مه کوه چې راته وایې چې نور دې راوخېږي او زما دا فصل به وچ شي او یا د هغې دپاره دوایانې راوړې یا په هغې باندې اوبه د هغې طریقه کار دا دی چې ته په دې لښتي په دې غاړه باندې وګرځه او ته وګوره چې کوم ځای کې ستا ورخ کلاو پاتې شوی دی کوم ځای کې خښته پرېوتې ده چې په هغې باندې اوبه راځي هغه بنده کا رو هغې دپاره بند کا.
دلته که موږ دا وایو چې زموږ ذهن به په دې وظایفو باندې تېز شي او زموږ ذهن به په دې دوایانو باندې تېز شي نو هغه هېڅکله تېزېدی نه شي څو پورې چې تا د خپل نظر حفاظت کړی نه. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه الله رب العزت د غریق رحمت کی یو داسې عالم تېر شوی چې اوسه پورې د هغه هم پله بل عالم هغه نه دی راغلی. الله رب العزت داسې ذهانت ورکړو چې داسې ذهانت ډېرو کمو خلکو ته میلاویږي. خلک چې څرنګې اخبار لولي ول چې داسې زه یو کتاب ولولم لکه د اخبار په سطح باندې اخبار چې کله خلک لولي نو هغې کې یادول مقصود نه هغه صرف خبرونه کتلي په هغې تېرېدلي. د اخبار په توګه باندې چې زه یو کتاب وګورم 20 کاله پورې هغه زما نه به هېرېږي نه او که زه د مطالعې په نیت وګورم نو هغه ټول عمري ما ته زباني یادي او څو پورې په مناظرو کې دننه یو حواله ورکړی شوې ده او حواله هغوی زباني ورکړې ده او دوی راپاڅېدلي دي او حواله رد کړې چې دا عبارت نامکمله دی ناقص دی او وروسته چې کتاب راوړلی شوی دی او بیا کلاو کړی شوی نو دا خبره حقیقت ختلې ده چې د دوی خبره رښتیا وه او د مقابل خبره غلطه وه. بیا چې دوی نه پوښتنه وشوه نو 200 کاله مخکې دا کتاب ما کتلی دی. منیة المصلي تاسو به نومونه اورېدلي دا مخکیني خلک یې پېژني دا د فقه یو کتاب او نور الیزا یا منیة المصلي دې دوو کې یو کتاب دا چې کله ولیکلی شوه په هغه زمانه کې نو دا د جامع ازهر کې پرته وه او دوی لاړل دارالعلوم دیوبند والا دوی ته ویل چې تاسو دا کتاب موږ له راکړئ د دې نه به موږ ځان له کتاب ولیکو. هغه وخت کې دا د پوسټسټیټو زمانې نه وي د کتاب د لیکلو طریقه کار ده چې کتاب به چا ولیکو نو هغه به بیا بل له ورکړو هغې به د ځان له کتاب ولیکو د بل نه به بل کتاب ولیکو د بل نه به بل کتاب ولیکو. موږ سم یو کتاب پروت دی د مهدي رحمت الله علیه شرح ده د مراه الانواح په 1210 هجري کې لیکلی شوی دی قلمي نسخه ده. نو هغه قلمي نسخه داسې چې مثال په طور باندې ما یو کتاب ولیکو کتاب به بل له ورکړو هغه به ترې ولیکو دا بل نه به بل ولیکو د بل نه په دې طریقه باندې به کتابونه خورېدل. نو دوی ورته چې تاسو دا کتاب موږ له راکئ چې موږ د دې نه ځان دپاره کتاب ولیکو. نو اول چې دا خو دغه یو نسخه ده او نورې راسره شته نه او دلته موږ ته خپل هم ضرورت دی لیکل دي کو تاسو راکړئ دلته یې ولیکئ. نو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هلته لاړې او هلته هغه کتاب مطالعه کو د هغې نه پس رالی په خپله مکتبه په دارالعلوم دیوبند کې کېناست او کتاب مکمل ولیکو زره برابر فرق پای کې نه و راغلی. نو چا دې پوښتنه وکړه چې تاسو ته دا دومره ذهن او صلاحیت او دا پوهه درکړی شوې ده دا ولې؟ نو په هغې کې دوه وجوهات هغوی ډېر زیات ذکر کوي. یو دا چې ما د نظر حفاظت کړی دی چې د کم وخت نه واله په خو بد زه پوه شوی ما نو دا وخت نه واله تر د اوسه پورې ما چېرته خپل نظر په حرام ځای کې استعمال کړی دی. او دویم نمبر ما د کتاب هم حفاظت کړی دی چې چېرته په ملاسته باندې په ډډه باندې ما کتاب راغیستی نه دی کتاب ته مې خپې خورې کړي نه دي د هغې طرف ته مې خپې اوږدې کړي نه دي او په هغه زمانه کې علمي کتابونه چې چا لیدلي نو په هغې باندې به ګډې وړې حاشیې وي. اوس مکتبة البشرا والا څه دی الله رب العزت ښه وکړي هغه حاشیې چې کوم دي هغه ډېر په سیده لاین کې راوستې او هغه کتاب اگر چې په هغې باندې د جلد نه 2-3 ته لاړې لیکن حاشیې په هغې باندې سیده شوي لیکن پخوانۍ حاشیې چې کوم دي د برکت دپاره چېرته لاړ شي او دا کتابونه کله کلاو کې تاسو وګورئ نو په دې باندې کاږه واږه طرفونو ته هر طرف ته به لیکل شي نو چې کله به د کتاب دا طرف هتاو کړو دا طرف به د کتو نو عام طور باندې خلک دا کتاب داسې تاو راتاو کي لیکن فرمایي چې ما هیڅ چېرته کتاب تاو کړی نه دی بلکې زه به خپله د کتاب نه ګیر چاپېره تاوېدم. نو ذهانت کې لوی دخل د نظر د حفاظت دی. که د نظر حفاظت کوئ نو د سړي ذهن تیزیږي عقل د سړي تیزیږي او که د نظر حفاظت نه نو صرف په وظایفو باندې او صرف په بادامو باندې په دوایانو باندې کار نه کېږي. ځکه خو د اسلافو نه دا خبره منقول ده چې د نظر په حفاظت باندې د سړي عقل هوښیاري او ذهن هغه تیزیږي. علاکه میات چې دی کې الله رب العزت فرمایي چې تاسو مؤمنانو سړو ته ووایئ چې د خپلو نظرو حفاظت کوي او د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي او زنانو ته هم دا حکم دی. نو وجه د هغې دا ده چې د نظر حفاظت کوي سړی د بدۍ او د بدکارۍ او د بېحیایۍ او د فحاشۍ او د زنا نه محفوظ ساتلی کېږي. ځکه چې دا نظر دا د هغې دپاره اوله پوړۍ ده. لاول نظر ملاو شي د هغې نه پس بیا ګپ شپ شروع شي بیا تعلقات سیوا شي وروسته بیا بدۍ طرف ته سړی روان وي. نو اولنۍ پوړۍ
هغه د هغې دپاره نظر دی. نو د شورو نه د نظر حفاظت کول پکار دي. څوک هم چې د نظر حفاظت کوي نو الله رب العزت دغه خلکو ته په هر مقام باندې کامیابی ورکوي او د دوی قدمونه الله رب العزت په درجو سره اوچتوي او الله رب العزت د دوی حامی او مددگار او ناصري. عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، تاسو به د هغوی نوم اورېدلی. د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې دوی د شام ډېرې علاقې فتح کړې وې، د شام گورنر او بیا د شام د یو قلعې محاصره دوی وکړه. نو کې هغه زمانه کې به د کلي نه د ښاریاو نه د غونډې رقبې نه به دیوال تاو، هغه به په قلعه کې دننه وو. نو چې کله محاصره اوږده شوه نو هغه کافرانو وویل چې یاره دا مسلمانان خو ډېر په مضبوطۍ سره ناستې دي او دوی د تګ نوم اخلي نه او زمونږ دننه چې کوم غله وغیره دا په ختمېدو باندې د نو راشي یو تدبیر وکړئ او په دې تدبیر سره به موږ په دوی باندې غالبه راشو. تدبیر یې دا وکړو چې مسلمانانو ته دروازې کولاو کړو چې تاسو راځئ دننه شئ او موږ سره مذاکرات وکړئ. او اراده یې دا وه چې چونکې دا مسلمانان ډېره موده وشو د خپلو ملکونو نه بهر دي، نو چې کله دروازه کولاو کړو نو غټ بازار راځي او د بازار نه وروسته بیا شاهي محل دی. نو دې ته چې دوی رسي نو د بازار یو طرف ته او بل طرف ته به موږ دوی ته ښایسته پیغلې زنانه ودرو او دوی به په دې زنانو باندې مشغوله شو، د شا طرف نه موږ په دوی باندې حمله وکړو، دوی به موږ ځان سره مکمل تباه او برباد کو، ختم دی. عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه الله رب العزت فراست ورکړو. په خپل فراست سره هغوی دا معلومه کړه چې دا هغه خلک دي چې اوسه پورې موږ ته مقابلې راسه کول او اوس چې کوم دی موږ ته په مفتو کې ګیټ کولاوئ، نو څه وجه په دې کې کیدی شي. الله رب العزت هغوی له فراست ورکړو. نو هغه خپل مسلمانان یې راجمع کړل، هغوی ته وایي چې کافرانو موږ ته دا پیغام را لېږلی چې خپله دروازه تاسو ته کولاوو، شاهي محل ته راشئ او روغه تاسو سره کوو. لیکن د کافرانو دا چال او دا مکر دی کې خامخا څه دوکه پرته ده. نو طریقه کار دا دی چې کله موږ روان شو نو د قرآن حکم دا دی چې تاسو سړو ته ووایئ چې د خپلو نظرونو حفاظت کوئ، نو تاسو به مکمل ښکته ګورئ، بره به نه ګورئ. نو چې کله هغوی روان شو او هغه زنانه په سړکونو ورته ولاړې وې او دا د زنانه دپاره ډېر د شرم باعث مقام وي چې کومه زنانه راوتې دي دپاره چې سړي ماته وګوري او د سړو دپاره یې ښایست کړی او هغه سړي هغوی ته ونه ګوري نو هغه په هغې باندې سوځي. نو دلته معامله دا وشوه چې دوی دې سړو ته په استقبال کې ولاړو چې موږ ته به وګوري او سړو هغوی ته نظر قدر ونه کو، بره یې ورته ونه کتل. نو هغه خلکو په دې باندې سوچ شروع کړو چې یاره فاتحه قوم چې کله یو علاقه فتح کې وغه راروان نو هغوی سینې روکاږلي په بدماشۍ سره په مستۍ سره رارواني. لکه بله ورځ تاسو به کتلي سوشل میډیا باندې ویډیوګانې ځي راځي دغه میچ چې کله وګټلی شي نو په هغې کې چې کوم هغه ټیم و هغې ته د شرابو جشن ویلی کېږي چې هغوی څه کوي هغه شرابو بوتلې کولاو کړي هغه بیا په هغې باندې هغوی هغه جشن کوي چې موږ فتح وکړه، کارنامه مو وکړه او د اوسپنې د ټیم یو شی موږ په غېږ کې واخیسته. نو د هغه زمانې نه دا طریقه کار و چې دا خو لا صرف یو میچ قدر دوی ګټلی دی. نو دې کافرانو که چېرته علاقې قبضه کړي الله دې نه کړي الله دې نه کړي تاسو به بیا وینئ چې دوی څه الونه کوي. پخوا زمانې نه دوی طریقه کار دا و چې دوی به کومې علاقې فتح کړي نو د هغه ځای خلکو سرونه هغه به په نیزو کې نیولي وو، د هغه ځای جوماتونو کې به شرابخانې سازې کړي، د هغه ځای جوماتونه په هغې کې به خنزیران پرېښودل، د هغه ځای زنانه چې کومې دي هغه به بربنډې کړې، لغړې به یې کړې او د هغوی سره به بدکاري او بېحیایي کوله. او مسلمان ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حکم دا دی چې کله تاسو راځئ نو سرونه به مخکته خپله پیغمبر علیه السلام چې مکه فتح کړه څومره عظیمه فتحه وه، پیغمبر علیه السلام چې په اس یا په اوښه باندې ناست نو هغه وخت کې پیغمبر علیه السلام سر مبارک ښکته کړی و او د صحابه کرامو د چال نه د رفتار نه د مزل نه دا اړو محسوسېده نه چې دا د دې علاقې فاتحان دي. نو دا هم د پیغمبر علیه السلام پیروکارو نو په دوی کې مستی نه وه، ناز و نخره پکې نه وه، بدماشي پکې نه وه او په عاجزۍ او په تواضع او په انکسارۍ سره روانو او د زنانو به عزتونه لوټ کول دا په هغې کې نه و. نو خپل هغه خلک رالل او وایي چې دا خو ډېر عجیبه قوم دی. نو هغې خلکو په هغې باندې ایمان راوړو، هغه علاقه هغوی خپله باندې مسلمانانو ته حواله کړه.
اوس دلته به ظاهره کې وګوري نو په میاشتو باندې صحابه کرامو د دې علاقې د دې قلعې محاصره کړې او فتح نه میلاوي ده. فتح میلاو شو په څه باندې؟ صرف او صرف د یو نظر په حفاظت باندې. د نظر حفاظت چې څوک کوي په دې کې دا سبق پروت دی چې الله رب العزت د دې سړي کامیابي چې کومه دا هغه به د دې سړي قدمونه ښکلوي او هر طرف ته به د کامیابی اوازونه په دې سړي باندې راځي. نو عام طور باندې زمونږ طریقه کار دا دی چې کله بیماری په موږ باندې راشي نو بیا موږ پرهیز شروع کړو او کله چې په سړي باندې بیماری راشي او پرهیز شروع کړو نو دام د علاج یو بهتره طریقه ده چې کم از کم پرهیز ورسره کوي دوايي به خپل کار وکړي. لیکن د دې په ځای باندې دا کېدی نه شي چې سړی د بیمارۍ د راتلو نه مخکې پرهیز شروع کړي د بیماري سره په دې سړي باندې را نه شي. لکه موږ اوس د نظر حفاظت نه کوو بد نظري کې مبتلا زنانو ته ګورو موبایل ګورو ویډیوګانې ګورو پوش ویډیوګانې سندرې هغه ګانې بجانې هغه هر څه انسان اوري د نظر حفاظت نه کوي او دا وایي چې نه زما ایمان محفوظ دی او زما ذهن به تیز شي او زه به د فتنو نه محفوظ یم نو بچ پاتې کېدی شي هیڅ چېرته د انسان بچ پاتې کېدی نه شي. په کار دا ده چې اول د نظر حفاظت وکړي اول خپل سترګې په خپل کنټرول کې واخلي او د هغې نه پس وایي چې زما ایمان به محفوظ پاتې شي زه به د فتنې او د مصیبت نه بچ پاتې شم نو یقینا چې دا به بچ پاتې شي. او اهم سیس په دې کې دا د نن سبا چې څومره کورونه د خلکو ورانېږي نو په هغې کې غټ سیز هغه بد نظري ده. سړی چې د خپل نظر حفاظت نه کوي او بار پردو ته ګورو بیا کور ته راځي او کور والا خو زموږ د زنانو عادت هم دا دی چې هغوی په کور کې خیرني او بار چې کله روځي هغه پاکي. د سړي له خو په کار دا ده زنانه له خو په کار دا ده چې خپل سړي ته خپل ځان ښایسته کړي. پردو ته د ښایسته کولو حکم خو نشته ځکه حدیث مبارک کې راځي چې خوشبو د زنانه دپاره بار نشته دی لعنت پې ورېږي. کور دننه خوشبو ده چې خپل خاوند ته ځان ښایسته کړي. د بار دپاره میک اپ او سینګار نشته دی او زموږ زنانه هغه د بار دپاره ځان ښایسته کوي او په کور کې دننه داسې اوسېږي لکه ته به چې 200 میخې ساتلي دي او ټول ورځ غوجلې غورځئ راغورځئ او چې بار کله ځي نو ته به وایې چې ګینې د پلانکي خان لور ده او بس ټول نعمتونه به دې راورېږي. نو چې کله دا سړی هم د پردۍ زنانه ته بیا وګوري او خپل کور ته راشي او هغه زړې بلا ته هم ګوري نو خامخا فرق غورځېږي نو تعلقات په دې باندې خرابېږي چې یو سړی د خپل نظر حفاظت کوي او دویم زنانه ولم په کار دا ده چې خپل سړي ته خپل ځان ښایسته کوي. نو اصل چیز هغه د نظر حفاظت د امام غزالی رحمت الله علیه د سلیمان بن یسار یو قصه لیکلې ده. سلیمان بن یسار د ملګرو سره حج له روانو هغه زمانه کې حجونه هغه پیدا نو یو مقام ته چې کله ورسېدل نو په هغه مقام کې ملګري لاړه سودا له دا په خیمه کې دننه ناست یو زنانه راله دا خیال و چې دا زنانه ګینې څه د روټۍ دپاره راغلې دوی ته روټۍ نو لاګول نه ویل زه د دې دپاره راغلی ما چې زنانه د سړي نه کوم خواهش پوره کوي هغه راسره وکړه. نو دا په ژړا شو په چغو چغو یې وژړل او الله ته چې یا الله شیطان دا زنانه په ما باندې مسلطه کړه او دې ته ګوري نه چې زه د حج دپاره روان یم په احرام کې یم په خیمه کې یم او دلته هم د شیطان نه زه محفوظ پاتې نه شو. نو د ده په ژړا باندې هغه زنانه هم رخصت شوه لاړه. کله چې دوی حج له لاړو هلته طواف وکړو بیا ستړي شو یو ځای کې ویل په سم لاس خوب یې کوو. امام غزالي رحمت الله علیه لیکلي چې دې له په خوب کې یو ډېر ښایسته سړی رالی ورته وایي چې ته څوک یې هغه ورته زه یوسف یم هغه د مصر یوسف اله او د مصر یوسف نو دا سلیمان بن یسار وایي ما ورته په خوب کې ویل چې یاره ستا خو د زلیخې څه چې کومه واقعه ده ډېره عجیبه واقعه ده چې هغې خپله تا نه د بدۍ خواهش وکړو او د هغې د خواهش باوجود په بندو دروازو باندې تا منډه شروع کړه والله رب العزت درته بندې دروازې کلاو کړي. وایي ما ته یې ویل چې که ته زما قصه یادې زما قصه هېڅ هم نه ده زما د قصې په مقابله کې ستا دا کومه قصه چې د په دې خیمه کې دننه درنه زنانه د بدۍ مطالبه وکړو تا ورته انکار وکړو ویل چې دا ستا واقعه زما د واقعې نه په زر چنده سیوا ده ځکه چې زه خو د الله نبي وم الله انبیا د ګناهونو نه محفوظ ساتلي دي نو که زه بچی یم د دغې نبوت په وجه بند شوی او ته عام انسان یې او ته بیا الله رب العزت محفوظ وساتلي نو ویل چې ستا واقعه زما نه ډېره اوچته ده.
حقیقت دا دی څومره په عذابونو کې په فتنو کې په تکالیفو کې په مصیبتونو کې او څو قسمه بیماری دي روحاني دي باطني دي په موږ باندې راغلي دي د کورونو جنگ جګړې دي د ښځو د خاوند خپل منځ کې د تعلقاتو خرابوالی دی نو په دې ټولو کې دخل چې کوم دی هغه د نظر حفاظت دی چې موږ د نظر حفاظت نه کوو چې د دې په وجه په دې مصیبتونو کې په دې تکلیفونو په دې اندېښنو کې او په دې عذایبو کې او په دې جنگ جګړو کې مبتلا که د نظر حفاظت زمونږ کو ټول تعلقات به زمونږ ښه شي دعا وکړئ څومره الله رب العزت عمل کولو توفیق را نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت سیرت زمونږ ژوند کې راولي اخلاص تقوا لله تم نصیب کړي یا الله بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي خپلې لاړې دارو کې یا الله څومره مردگان د اسلام د ټولو کامل مغفرت نصیب کړي څومره مسافر دي الله حفاظت وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت سیرت زموږ ژوند کې راولي دا کوم تبلیغیان راغلي یا الله د دوی نه د دین د خورولو ذریعه والي یا الله د دې علاقې دپاره د خیر ذریعه وګرځي موږ ټولو نه یا الله د دین هر قسمه کارونه یې پای کې موږ استعمال کړي الله د آخرت فکر درد زموږ په زړونو کې واچي اخلاص تقوا لله تم نصیب کړي د قبر سخت زنکدن سخت پولیس رات سخت ربانې اساني کې آخر خاتمه ټولو په دې کلمه کې چې لا اله الا الله